نو په امت کښې انتهایی عملي اعتقادي بګاړ ډېر عام شوی دی او دا ذمهوري دغې اصلاح د چا دو دا د علما دو ظاهره خبره دو چې یوه انسان ته د عملي اصلاح لار وښایې یا ته یوه انسان ته د اعتقادي بګاړ لار وښایې دا خو د هر چا کور نه دی د خامخا رجوع علما ته کېږي بلکې علما ذمهوري دو چې په دې پسې ملتاړ وکړي زوی په زوی څومره میژنه کېږي انتهایی افسوس سړي ته ویر شي نن میش یقین ومنه چې څومره د دغه ملګري سره نوسته کول یقین فورم ته لوړ شه بیا ورته سړي خو په ډېر څه نظر وي چې تو زوی په زویه د عمل د بګاړ خو ډېر عام دی د اعتقاد بګاړو ته وویني چې عقیدې ګاډې واړې دي په عقیدې کښې فرق راغلی دی او ډېر ملګري بهار ته تللي دي هغه خو دی بهار ته دیا ته دومره د ناپوهۍ د وجې نه څه لږکې وینو زده کړو لږکې سیک نه سیکانه وکړو بیا هغه چې کله غلط تحقیقات شروع کړو هغې عقیدې ګاډې واړې شي د دې وجې نه د علما بیا دا ذمهوري جوړېږي چې دې خلک یې پسې ملتاړ وکړي او د عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه دا ډېر ښه مقرر وه نو یې په بالا شاه اکابرین لیکلی دي چې وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف کیچ کیچ کے لاتے تھے نو دا علما ته هم بیا په چار دو چې هغه خلک چې د عمل ډېر بګاړ پکښې راغلی دی یا د اعتقاد ډېر بګاړ راغلی دی انکو کیچ کیچ کے لائے هسې ژوند تېرېږي ذمهوري هم دو فریضه هم دو اهمه مسله دو امت اصلاح ته څوک وکړي په دې خبرې خو علما پوهېږي چې چا عقیده بګاړ شي چا عمل ډېر ګاډ واړوي هغې ته سوال منت ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه نو دا ذمهوري دا د علما دو علما دا چار کوي او دیو پنه ورستو پې خلوص وي دا علما په دا خلوص خو نه دي فرض دی فرض منصبي دی انبیا وراثت ورته پوتې دی هغې دا مطلب خو نه دی چې انبیا څه سره سپین زر پرې ایښي دي بلکې دا شی پرې ایښی دی چې امت ته د دعوت مطلب پیغام ورسوي بلغوا عني ولو کان آیه په دا زمره باندې وترب شي